ورپسې راوړي. نن یې دا سپین ږیري راغوښتي دي، ودغه ته ښکاره کوي چې ما دغه مدن راوړی دی، دغه مدن دی، دغه راسره دی، دغه راته کوم، دا مګاري کړي دي، دا مو ګټلي دي، پر دا ذلیله شوی چې دا مځکه له بله بنده ده. اوس یې شپه سپور کوي پر واخیستې. نن زه دا یونین ګوند دی، یونین دا ته 1000 روپۍ راوړي دي، یا 10 لکه راوړي دي، یا 1000 روپۍ راوړي. نن یې دا سپین ږیري راغوښتي دي، ودغه ته ښکاره کوي چې ما دغه مدن راوړی دی، دغه مدن دی، دغه راسره دی، دغه راته کوم. کوم خلک چې جوړه غواړي دا خبره نه قوم یې نه مني چې زه د هر چا یم. قوم دا خبره نه مني. قوم دا خبره مني چې زه د حق یم، چې څوک ملګری دي، چې څوک پر حق دي هغه سره ملګری، چې څوک پر ناحقه دي زه د هغه مخالف یم. کار څوک دي؟ اصول دا دي، شرعي اصول دا دي، قانوني اصول دا دي، ولسي اصول دا دي، قومي اصول دا دي چې وروره که هر څوک بد دی زه هغه ته ولیان یم، که هر څوک ښه دي زه له هغه سره ملګری یم. اصول باید داسې موږ ته تر اوسه پورې دا جګړه را روانه ده، دا څوک متعدد خلک دغه وایي چې وروره بس موږ څه وکړو. وایي ته به څه کوې، ته به ځان خبروې، ته به بشیر ځان خبروې، ته به راځې، ته به خلک ته کښېنې، ته که چا که څوک بد کوي نو هغه سره هغه ته به بد وایې. بس دغه ځای پوینټ پر میډیا به وایې، مخامخ به وایې، ښکاره به وایې، بیا خلک دې شاته ځي. نو که موږ له هر چا سره دا وکړو چې بهی موږ له هر چا سره یو او موږ کوشش کوو چې افهام تفهیم وسي. په افهام تفهیم دا نه کوي چې موږ وکړه، موږ معمولا ډېره کوشش وکړله چې مخ افهام تفهیم هم ولاړ شي، منانوات یې مو وکړله، منانوات یې مو وکړه، افهام تفهیم مو وکړې، ډېر کوششونه مو وکړه، مګر ځینو خلکو ځینو خلکو فیصله کړې چې دا نه مني، دا زما په مفاد کې ته زه کوم خامخا کوم. نو دا ځینې خلک کوي، ټولو خلکو به سړی کوي، که زه یم که یونین دي که کمیټۍ ده که زما ورور دي که ستا ورور دي، هر څوک شي دا ضروري شی دی. او کومه خبره چې درنه وکړي چې دا پیسې تقسیم شي، دا تقسیم دا ته راکوو، تقسیم دا ته راکوو چې موږ له خاندانو موږ بار درخواست کړی دی چې خاندانونه خپل ګډ کسان که کوچنی دي که لوی دي ګډ کسان راجمع کړي، موږ له راکړي چې موږ ته مو چې هغې مه راکړلې دا د ګډو خاندانو معامله وشوه. د ځینې خلکو پاته ده چې انشاءالله خاندانونه دا ګرد ډېټا راپوره کړي، انشاءالله به خدای کړي موږ به بیا دغه پیسې د ګډو خاندانو د هغه سړي پیسې ما چې د چا حق دي هغه بیا ورسوو. خو چونکې له ډېر کوشش باوجود څو خاندانو دغه ډېټا نه جمع کړي چې انشاءالله ډېټا جمع شي، پیسې موږ نه ږدو، دا موږ ته پرتې دي، تاسو ته یې حق دی، که هر ځای پرتې دي. جعفري صاحب خبره وکړه چې دا موبایل کې ویلې دي، شاید موږ به ډېر کوشش کړی، په هغه کې ډېر مشکلات راغلي، ډېر مشکلات راغلي، پیسې انشاءالله یوه ورکړي ورته ده او امانت ورته ده، انشاءالله خدای کړي دا به قوم ته رسي. اوس به انشاءالله لمونځ وکړو، لمانځه بعد بیا خپله جرګه پرمخ بیایي.